Bismillahirrahmanirrahim. نن به انشاء الله فنکشن سٹارټ صحیح ده. فنکشنز چې د موږ یو ډیر سمپل دي. چې کلم تاسو شفت F3 پریس کړئ نو تاسو خپل فنکشنز راځي. دا بیل کټګوري باندې فنکشن دي. هر ورځ موږ کوشش کوو چې یو کټګوري فنکشن وایو. لکه موږ سره فاینانشل، ډیټ ان ټایم، میث، سټټسټیکل، لوکاپ، ډیټابیس، ټیکسټ، لاجیکل انفارمیشن. بس صرف همدا فنکشنز موږ سکو موږ وایو. موږ دلته په مایکروسافټ ایکسل کې دوه قسمه فنکشنز لرو چې یو موږ سره انټرنل فنکشنز دي، یو ایکسټرنل فنکشنز دي. انټرنل فنکشنز دي ته انټرنل فنکشنز وي چې دا ست نشي جوړولای، دا بلټن د کمپنۍ فنکشنز دي. انټرنل هم ورته وي بلټن، اصل کې دي د بلټن وي. نن بلټن فنکشنز چې دي یا ایکسټرنل خارجي فنکشن دي یا ستاسو ساخت څخه دي. نو هغه فنکشن چې موږ یې په سکو وی بي کې جوړو. بیا غته د ایگزامپل درکوم فنکشنز جریان کې چې موږ څنګه کولای شو ځان لپاره یو خپل یو فنکشن جوړ کړو. بهرحال فلحال موږ څه د سکو چې شفت F3 باندې تاسو کولای شئ فنکشن سره شي یا فارمولا ستا سره شي. نو په دې کې موږ سره فنکشنز لایبرری ده. د فنکشن لایبرری کې که تاسو انسرټ فنکشنز کلیک کړئ د جنم تللی شي ورته، او که تاسو دلته راشئ په فارمولا بار کې انسرټ فنکشنز کلیک کړئ د جنم څخه کولی شي تللی شي. یعنی مختلفې طریقې دي. ښه خبره ده چې تاسو شفت F3 پریس کړئ اټومیټیکلی به څه کېږي فنکشنز ته راځي. کوی دلته په دې کې سرچ فار ا فنکشن که چېرته غواړئ یو مشخصه فنکشن پیدا کړئ که نه نو ته به دلته څه کړې د هغې نوم به ولیکې. فار ایگزامپل زه راځم SUM لیکم او دا ګو کلیک کوم نو اټومیټیکلی ماته سم فنکشن څه کوي دلته پیدا کوي راته. صحیح شو که نه؟ نو د سم سره ګوري سم دی، سم اف ده، همدا قسم سم X2 PY2. نو همدا قسم چې څومره موږ سره چې دی د دې سم متعلق فنکشن هغه اټومیټیکلی څه کوي ټول موږ ته سرچ کوي. نو دا سرچ سلیکټ فنکشن ماته وایي د دې نه ته فنکشن یې څه که سلیکټ که. دا ټول هغه فنکشن دي چې د سم سره څه دي مشابه دي یا سم پکې شته دي. ته ریکمنډډ فنکشنز وي. که زه فار ایگزامپل کاونټ ورته ولیکم او ګو کلیک کوم نو اټومیټیکلی به د کاونټ متعلق ماته فنکشن څه کوي د هغې کټګورایز کوي او بیل 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 څه کوي راته شو کوي. یو بله مهمه خبره دلته چې دې نه مخکې فنکشن سټارټ کړو هغه ده که یو کس وغواړي چې هغه څه وکړي هغه فنکشنز په کټګوري باندې او د کټګوري نه وروسته هلته دخیم نو هغه به دلته راشي آل که کلیک کړي نو په دې کې د مایکروسافټ ایکسل ټولې فنکشن یې تاسو ته دلته څه کېږي شو کېږي. صحیح ده؟ پاره فنکشن چې کلیک وکړئ نو د هغې به دلته څه کېږي درته د هغې به دلته معلومات درکړي چې دا څه کار کوي دا فنکشن ګورئ. او که ته بخشونو باندې لکه فاینانشل فنکشن زموږ سره او که ته راشي مطلب ډیټ ان ټایم ته په ډیټ ان ټایم کې یا د ټیکسټ ته راشي یا سټټسټیکل ته راشي فنکشن باندې چې کلیک کړئ د هغې مکمل څه کوي درته معلومات درکوي. خو دې کې چې مهمه خبره ده هغه دا ده چې هیلپ آن دیس فنکشن. که چېرته تاسو په کوم فنکشن کې مشکل لرئ پې پوه نه شوئ یا تشریح نه شو درته یا پاتې شو یا څوک نه وي درته لکه فاینانشل فنکشنز کې فار ایگزامپل زه راځم په دې کې زه PMT فنکشن ورکوم. PMT دا پیمنټ فنکشن دا ګوره تاسو هیلپ آن دیس فنکشن چې کله کلیک کوئ نو تاسو ته په دې فنکشن به هیلپ درکوي. ښه خبره ده چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي. که چېرته انټرنیټ موجود نه وي نو تاسو سره به څه کي کینټ کنیکټ. صحیح شو؟ که ناټ کنیکټ مطلب موږ نشو کولی کنیکټ شو. نو PMT فنکشن ده دلته ګورئ د PMT فنکشن به تاسو ډسکرپشن مکمل درکوي. تاسو سره به ریټ نمبر اف پیریډ پریزنټ ویلیو فیچر ویلیو ټایپ در سره ګورئ دا فیلډونه درته ښیي. ریټ څه کار کوي دا چې دی ریکوایرډ دی غوښتونکی دی. نمبر اف پیریډ هم ریکوایرډ دی او پریزنټ ویلیو هم څه ده دا آپشنل ده مطلب دا ستا خپله خوښه ده. نو په دې کې څه د انټرست ریټ فار د لون دا اصل کې سودي د صرف ایگزامپل در کوم درته. نو په دې کې د دې مکمل د څه دي معلومات در درکړي ډسکرپشن در درکړي. ګوره ته به څه ولیکې ته به دا ولیکې فارموله به داسې وکړي. تاسو کولی شئ چې دا څه کوي کنټرول A کوي دلته او بیا کنټرول C کوي او مایکروسافټ ورډ ته راشئ که تاسو چې دا غواړئ چې مطلب د فنکشنز لپاره نوټ جوړ کړئ که نه لکه دا څومره خلک چې نوټ هغه کوي نو هغه ډېر کاپي پیسټ کمانډ دی. کنټرول A کنټرول C بیا دلته کنټرول V یعنې پیسټ
دلته چې پیسټ کو هغه اتوماتیکلی سکیږي د مکمل د فنکشن بس کی به بده کې لاس وهنه خلق کی کنه جوړی شو یو نه پیژني نو تاسو کولای شئ چې دلته راشئ او په دې کې وکي لاس وهنه وکي کار پکې وکي نو اتوماتیکلی تاسو رسته کیږي د فنکشن نوٹ جوړیږي. بهرحال دا مهم پوینټ چې مطلب تاسو باید په پوه شئ چې کلم دی یو فنکشن باره کې تاسو معلومات غواړئ او دا مکمل ډسکرپشن غواړي دا ملاحظه غواړي بیک اپ فینانشل فنکشنز ریفرنس کلیک کی نو ټول فینانشل فنکشنز کی 1 بای 1 تاسو درکې دا فنکشن غواړي دا کلیک دی فنکشن ډسکرپشن درکې تاسو کولای شئ مکمل دا سکی ډسکس کړئ پوه شئ کنه په دې سیستم تاسو د هر یو فنکشن بک چې جوړوي تاسو کولای شئ په سیستم جوړ کړئ. بهرحال موږ نه سٹارټ الو د ډیټ اینڈ ټایم فنکشن نه چې دا زمونږ اول کار دی. ډیټ اینڈ ټایم فنکشنز ډیر سمپل فنکشنز دي او دا فنکشن یې د لپاره استعمالي دا د خاطر استعمالي چې مونږ ته یا تاریخ وخی او یا مونږ ته وخت وخی یا د دوه تاریخونو ترمنځ ته ډیفرنس وخی چې دوه تاریخونو منځ کې څومره فرق لري یا د داخې مونږ ته چې هالیډیز مونږ ته رخصتیانې مونږ ته خي چې هغه څومره دي دوه تاریخونو ته یو میاشت اضافه کوي یو میاشت ورنه کمه دوه تاریخونو کې څومره کلونه فرق دی نو هغه ټول کوم ځای نه کولای شي تاسو ډیټ اینڈ ټایم نه د ډیټ اینڈ ټایم نه مخکې که تاسو کیلک ته راشئ که نه په دې کیلکولیټر کې تاسو که دلته کیلکولیټر کې وګورئ په دې کې موږ سره ویو دی ویو کې موږ سره دلته ډیټ کیلکولیشن دی چې د موږ سره ډیټ کیلکولیشن دا ډیټ کیلکولیشن کې تاسو ګورئ سلیکټ د ډیټ کیلکولیشن یو وانټ دا ګوره هغې سره یو قسم دی شبیه دی ورسره نو ګورئ کیلکولیټ د ډفرنس بټوین ټو ډیز ټو ډیټس زما د دې تاریخ او دې تاریخ ترمنځ څومره فرق دی کیلکولیټ به کوي دلته به تاسو ویک هم درکړي ډیز هم درکړي او ټوټل ډیز هم دلته درکړي درته او په دلته یار فرق لري یار هم به درکړي اتوماتیکلی سم سر زه ته فار ایگزامپل نو د فرق په تیم د 2015 نه 19 د دې میاشت نه کیلکولیټ یې کنه په دې کې به اوس درته منث اصل کې میاشت فرق لري کنه چې یار ته خبره لاړه به صحیح ده دا اوس صحیح شو دا کیلکولیټ کې ګوره په دې کې ویار هم درکې منث هم درکې ویکس هم درکې ټول ډیز دومره شو دا کار موږ هلته فنکشنز باندې کوو او که زه هم چې ایډ اور سبټیکټ ډیز ټو ا سپیسیفاید ډیټ مطلب دا نننی تاریخ دی ما سره یا ته یو تاریخ ورکا دې تاریخ ته ایډ کړ شی دې تاریخ ته 2 کال ایډ کا او 3 میاشتې ایډ کا 2 ورځې ورته ایډ کا نو کوم تاریخ به راځي دا اتوماتیک دا تاریخ ماته راځي 2013 راځي کوم دا ونه سبټریکټ کې منفي کې کوم ډیټ راځي دا ډیټ راځي نو دا تاسو کولای شئ اصل کې د بیزک اگزامپل درکړه تاسو به د بیسیک کې چې دا د ډیټ اینڈ ټایم پورې تړلي متعلق شیان دي په دې کمپیوټر کې موږ سره که تاسو راشئ رن ته پرن کې انټل ډاٹ سی پی ایل تاسو لیکئ انټل ډاٹ سی پی ایل کې چې تاسو لیکئ جنرالي چې کله تاسو راشئ ایډیشنل سیټینګز ته نو په دې کې ګورئ که تاسو دلته راشئ ډیټ ته دا په ډیټ پورې تړلی دی موږ کمپیوټر کې چې ډیټ لرو یو 3 قسمه ډیټ لرو یو موږ سره شارټ ډیټ دی یو میډیم ډیټ دی او یو لانګ ډیټ دی او ټایم هم دا قسم موږ سره دی لانګ ټایم دی میډیم ټایم دی او شارټ ټایم دی دلته موږ ته اگزامپل درکړي چې کله لانګ ډیټ تاسو لیکئ نو تاسو به د ایم یا ډي ادا بس کوئ غټ غټ به ورکوئ لکه که دلته اوس ما سره دا لانګ ډیټ فارمیټ دا دی د شارټ ډیټ دا دی دې نه میډیم هم جوړیږي اوس ما سره لانګ ډیټ اوږد تاریخ دا د دې دا فارمیټ چې دا د دې فارمیټ دی او دا فارمیټ د دې فارمیټ دی او دا دوه تاریخونه فرق لري کنه لري دا دوه تاریخونه فرق لري په ټول کمپیوټر کې هم دا قسم استعمالي که زه واړم چې د ټیوزډے د اپریل چې د 19 2014 دی کنه که زه واړم دا چینج کوم د ډیټ ته او ته کولای شې راشي دا بر فارمیټ نه دا کاپی کې دلته پیسټ کې او کتر راشي دا د کاپی کو او دلته رسک دلته مطلب دا پیسټ کو صحیح شو چې پیسټ د کدا د ختم کو چې د ختم کو کې د کوم دا فارمیټ پاس هم سکیږي اپلای کیږي اوس دلته دا اورس چې دا زرا اعظم فار ایگزامپل ز डी 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 دا اپلای کوم डी 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 دا چې اپلای اتوماتیک ما د ټیوزډے دلته هم راکړي نو دا فارمیټ دی اصل کې چې زمونږ په کمپیوټر کې مکمل ډیټ چې دی چې هر قسم موږ وړو په هغه شکل باندې موږ دا څه کولی شو استعمالولی شو بل مهم پوینټ په کمپیوټر کې د ډیټ متعلق دا دی چې هر کله په هفته کې زمونږ ورځ شروع کېږي هغه کومه ورځ ده هغه سنډے ده ګورئ کمپیوټر کې کومه ورځ ده سنډے ده د فرست ډے اف ویک وي
فرست ډے اف ویک دا چې د هفتې اول ورځ چې دا رخصت دی اصل کې زموږ رخصت نشته نو سټرډے په فنکشنو کې سټرډے چې دا او سنډے چې دا رخصت دی فنکشن کې هالیډے دی ته وایي که نه نو دا د رخصت دی نو کله چې مطلب ته دا کلنډر ټایپ دلته غواړې نو هغه په سنډے باندې زموږ کمپیوټر کې سټارټېږي که تاسو دلته وګورئ که نه په دې ځای کې دلته په ډایرکټ په فارمیټس کې فرست ډے اف ویک دا فرست ډے اف ویک موږ سره سنډے ده دلته نو که ته منډے کې که ټیوزډے که هر یو کې نو که ته هر لینګویج ته دا بدلې بس فار ایگزامپل زه پی ورکوم پی پښتو افغانستان دی که نه نو پښتو افغانستان کې ما ته راکوي چې څه زموږ اوله ورځ چې دا هفته ده کوم یو ده هفته ده نو دلته سبت راغی که نه همدا قسم چې که زه انګلیش یونیټ سټیټ کوم نو هغه اتوماتیکلی ما د سره کې فرست ډے اف ویک سنډے ورکړي ځکه دا هغوی یکشنبه دا د هر چا رخصتي او خپلې ورځې دي بهرحال راځو ډیټ اینډ ټایم فنکشنز ته په ډیټ اینډ ټایم فنکشنز کې موږ سره دا فنکشن دي نه موږ فنکشنز کوو راځو اول خو زه کنټرول او ته راځم ما ډیزاین سره لیکلي دي ډیټ اینډ ټایم فنکشنز تیار نو کله چې تاسو فنکشنز کوئ اتوماتیکلی فنکشن به تاسو ډایرکټ څه کوئ ځان سره ولیکئ یاداشت کوئ دې د خاطره چې ټایم بچت شي وخت هم ضایع نه شي ځکه چې بیا د زو لیکو وخت لګي ځکه شفټ اف 3 چې کله پریس کړئ دی یو ته ګورئ بیا لیکئ ټایم موږ سره دلته په دې کې اصل کې فنکشن دي موږ 19 فنکشن څه کړي دي راخیستي دي چې دا موږ سره سمپل فنکشنز دي صرف ورته دغه شي په دې ما تاسو مخکې ویلو په مایکروسافټ ایکسل کې فنکشنز ډېر زیات دي اوس د هر یو کټګوري یو فنکشن یا دوه فنکشن استعمالي دا ټول ډېر استعمالي خو ویل جنرالي تاسو باید څه وکړئ فنکشنز باید عموما یو حده پورې باید څه وکړي تاسو باندې باید پوهېږئ ځکه هر یو فنکشن استعمالېږي دا نه ده چې نه استعمالېږي خو موږ یې داسې نه شو استعمالولی چې ټول یې څه کړو استعمال کړو هر فیلډ لپاره د فاینانشل لپاره بیل دي د انجینرانو لپاره بیل دي ټیچرانو لپاره بیل دي په هر فیلډ کې چې څوک کار کوي هغې لپاره خاص فنکشن دي خو استاد یا ټیچر یا لیکچرر چې کوم دی هغه به ټول یې څه کړي کور کړي ټول نه مخکې موږ سره ډیټ فنکشن ده ډیټ خو ما تاسو ویل چې موږ کولی شو چې سمپل کلیک وکړو موږ ته ډیټ هم ښیي ټایم هم ښیي دلته صحیح شو که نه ډیټ هم شو کوي او ټایم هم موږ ته شو کوي ما سره اپریل 2014 19 دی او شل تیری دي او تاریخ څو دی 19/2014 اتوماتیکلی ما ته شو کوي او که چېرته نوټیفیکیشن ایریا کې څه مسله وي نوټیفیکیشن ایریا ما هیډ کړي کنټرول پینل نه هیډ کېږي آف کېږي بندېږي نو تاسو غواړئ چې بای فنکشن ډیټ راوړئ که نه اول خو دې دپاره شارټ کټ کې کنټرول سیمیکالن دی کنټرول سیمیکالن دی اتوماتیک به تاسو څه کېږي ډیټ به تاسو ته راځي دلته کنټرول سیمیکالن مثلا د کمپیوټر تاریخ ګډوډ ده کنه په ټیم نه دا رمغه تاریخ دی دا خپل بیل تاریخ ها اوس دا کنټرول دا دی او سیمیکالن دا دی ها که چېرته ستا کمپیوټر آوټ اف ډیټ دی که نه دا مسله ده که ستاسو خیال وي که نه موږ سره په دې کنټرول پینل کې چې دی کنټرول پینل کې مهم پوینټ دی په کنټرول پینل کې موږ سره دلته چې دی یو کمانډ دی د ډیټ اینډ ټایم په نوم باندې څه په نوم باندې د ډیټ اینډ ټایم په نوم باندې د ډیټ اینډ ټایم وظیفه څه ده ډیټ اینډ ټایم کې چې کله ستا کمپیوټر آوټ اف ډیټ وي مطلب تاریخ جوړ نه وي نو تا خامخا کمپیوټر ته د څه کوي نوټیفیکیشن درکړي چې ستا کمپیوټر څه دی آوټ اف ډیټ دی نو باید دا څه اپډیټ کړي د دې لپاره دوه لارې دي دې لپاره څه دي دوه لارې دي یو خو انټرنیټ ټایم دی که چېرته تا سره انټرنیټ موجود وي چینج سیټنګ ته راشي نو اتوماتیک دغه time.window.com اپډیټ نه وی کې بس چې انټرنیټ سره موجود وي چې اپډیټ نه وي که ډایرکټ به ستا د کمپیوټر هم تاریخ هم وخت شي د انټرنیټ نه به تازه شي اپډیټ شي که چېرته آفلاین وي او تاسو سره انټرنیټ موجود نه وي مینولی به ته راځې خامخا او دلته به دا ډیټ سیټ کوې چینج ته به راځې ډیټ به سیټ کوې ټایم به سیټ کوې ځکه تا ته چې په ایکسل کې کم ډیټ او ټایم درکړي هغه به د کمپیوټر همدا ډیټ اینډ ټایم درکړي چې کوم ستا په کمپیوټر کې موجود دی نو لہذا دوه لارې دي که نه دغې دوه لارو باندې به ته څه کوې خپل کمپیوټر ډیټ اینډ ټایم سیټ کوې کنټرول سیمیکالن د دې شارټ کټ کې ده چې موږ په کنټرول سیمیکالن باندې څه کولی شو ډیټ راوړی شو او داسې هم کولی شو چې تاسو شفټ F3 پریس کړئ او ډیټ ته راشئ دا اوکې کړئ چې اوکې هم که نو تاسو وایي یار په دې کې فار ایگزامپل زه کال ورکوم 2014 او ما ته وایي چې منت 04 او ما ته وایي چې څه
ډے 19 ورځ ده کنه نو دلته ما ته څه وي ما ته وي تا ته اصل کې ایکول کېږي دې کوډ سره دا چې کله زه وکې کوم اتوماتیک ګوره ما ته څه شو ډیټ راغی که چیرې تاسو ته ډیټ رانه شي یا څه مسله وي تاسو کولی شئ دلته راشئ او په دې کې شارټ ډیټ راواخلئ اتوماتیک به تاسو څه شي برابرېږي هلته اتوماتیک موږ ته کوډ ښیي د ډیټ څه ښیي موږ ته کوډ هغې ته موږ څه وي ډیټ ویلیو موږ ته وایو ولې نه تاسو ګورئ تاریخ خپل هم ورکوی شي ګورو څلورم تاریخ زه فار ایگزامپل وکړم چې ما ته ډیټ راکړه څومره د 15مې میاشتې ما ته د 15مې میاشتې راکړه او د 20م تاریخ راکړه او 2019 ما ته انټر کړه اتوماتیک یې درکړي درته که چېرته ته غلطي وکړې اوس دا دریش چې دی څه دی موږ سره دا دریش موږ سره ورځې دي صحیح شو او دا 15 موږ سره څه دي که ته دا شل کې انټر کړې دا ډیټ صحیح نه دی نو ته به دلته راشې دې ځای کې شارټ ډیټ به ورکړې خو بیا هم ستا دا ډیټ څه دی صحیح نه دی ولې ډیټ ګورئ ډیټ چېرته زه دا شل نه دي دا څه کوم فار ایگزامپل دا 09 کوم انټر یې کومه دا زما ډیټ که ستاسو ښه دي که نه دلته راغی دې ځای ته دې اختیار کړه که نه کنټرول زیډ که کوم مخکې شلو کې په دې ایریا کې وګورم عادي حالت کې ولې زمونږ ډیټ کې مسله شته او چې کله دا 20 ته کنورټ کی یا ته مطلب چینج کی 9 ته 8 ته ست اتوماتیک واپس مطلب ستا ارسو کمپلیټ شو پوره شو او دینه وتا څه کوي ار ویلیو چې ډیټ انټر کوي ته دینه وتا سو پیژنه چې کله خپل ځای ته حرکت وکړي خپل ځای ته لاړ مطلب ک ډیټ وی ک ټایم وی ک هر صحیح هغه صحیح دي ها कंट्रोल सेमीकोलन या इक्वल डेट ब्रैकेट क्लास का होता अवल ईयर ब्या मंथ ब्या डे ईयर सोर को 2016 थे ब्या से मा सर मंथ 05 ब्या और को मस डे 12 इंटर को ऑटोमेटिक दा डेट मा तरह की तरीके दी په هر طریقه باندې تو څه کوي چې په شارټکټ کنټرول सेमीकोलन باندې ډیټ سکی راوړي ډیټ ویلیو تاسو ډایرکټ د څه وکي چې یو ډیټ تاسو ورته د کوډ راوړی لاسته فار ایگزامپل شیفټ F3 راځم ډیټ ویلیو ته اوکې کوم او تاسو کلم ډیټ ویلیو ګور ډیټ ټیکس د ورکوم دلته کوټیشن باور کې وتا زور کوم فار ایگزامپل یو ډیټ زوړم دغه سو کوم دغه کوډ لاسته راوړم تاسو دې نو سلیکشن ورته کولای شئ چې کوم ځای کې دا ډیټ ته کنه دا اوکې کړلتا دا ری ډیټ سوري شیفټ F3 ډیټ ویلیو او په ډیټ ویلیو کو زه کوټیشن ورکوم ورته چې څومره 2014 کاما 09 کاما سلیش امر کړه 09 کوټیشن انټر کړه دلته ما ډیټ اصل کې غلط ورکړه کنه ګورو د کوډ راکړل دي ته ډیټ ویلیو وي سو ته وي ډیټ ویلیو او که تاسو شیفټ F3 کې دلته دا ډیټ وګورئ خپل اوکې کې کنه چې هر کله تاسو دلته کال ورته ولیکئ زه عمده کال دلته ورته لیکم 2014 سو منت مې څه لیکلی هلته منت څو میاشت ما لیکلی وه خیر هلته مسلو نه ولیکه هلته مې څو لیکلی وه نه پوهېږم کوم 12 که نه د دې به اټومیټک ماته دلته ښایي اوس دا هغه فرق لري دا کوډونه وځي د دې بیا چې دی پوهېږي وروسته صحیح شو هر یو تاریخ خپل کوډ لري څه لري کوډ لري نو کوډ که تاسو د تاریخ وباسئ په دې شکل باندې څه کولی شي کوډ ویستلی شي بهرحال راځو ما دلته یو تاریخ لیکلی دی دا ډیټ دی ما سره دا دواړه 0404 دي څه دي 0404 دي دواړه او دلته کله کله داسې کېږي چې 14 راځي څه راځي 14 راځي لکه 2000 ورسره نه راځي صرف څه راځي 14 به راځي ورسره نو زه غواړم په دې کې څه پیدا کړم ایئر منت او ورپسې ډے ایئر منت ډے زه غواړم دا په خپل ډیټ کې څه پیدا کړم اسانه ایکول ایئر بور کې بریکټ بخلاص کې دې کې ماته کال وخه کال کوم نه ده دې کې ولیکه څه ایئر
بیا پکې زه منت ګورم او بیا پکې ډے په دغه تاریخ کې ما ته سره کا ایکول منت په دې کې ما ته میاشت سره انټر کا سب سپین مال کې ایکول منت سلیکټ کړه انټر کا اتوماتیک میاشت ایکول ډے په دې کې ما ته څه وخایا ورځ وخایا په دې کې ورځ هم سره څلورم یا دا یو څلور دي او دا څه دي دا اته دي بیا فرق نه کیږي صحیح شو کنه نو ته معلومه چې په دې کې کوم ورځ ده کوم میاشت ده دا وایي دا څلور چې ده دا منت او دا اته چې دا څه ده ډے ده باندې پوه شئ نو دا مهم شی موږ سره چې موږ استعمالو ورپسې نیکسټ کمانډ موږ سره ټیکسټ فنکشن ټایم دی چې د ټایم په ذریعہ موږ د خپل کمپیوټر کې سخی ټایم شفت F3 او تاسو راشي ټي وته ورک اتوماتیک به ټایم راځي دلته ټایم کې اول شی ورکوي تاسو غنټه ورکوي اور بیا منټ ورکوي شل او بیا څو ورکوي سکند ما ته بده کې څو خیا 90 دې کې ما 40 سکند انټر دا ټایم شو ما سره صحیح شو دلته ما ته خېچ 12 شل 40 ها اوس په دې کې ما ته معلومات نه کیږي چې په دې ټایم کې ما سره راځم ټایم ویلیو به ورپسې په دې کې زه ګنټه معلوموم منټ معلوموم او سکند معلوموم په دې کې زه راځم ایکول ورته ورکوم څه په دې کې ګنټه څو ده انټر یې څو ده 12 بیا ایکول په دې کې منټ څو دي منټ شل دي ایکول په دې کې سکند څو دي انټر یې سکند په کې سلوي مور اتوماتیکلی موږ د سکی شو کوي نو دې خاطر موږ څه استعمالو موږ ډیټ اینڈ ټایم فنکشن استعمالو چې موږ معلوماتو کو چې کوم موږ سره پکې میاشت دا کوم کال ځکه بعضې ډیټابیسونو کې بعضې سپریډ کې چې ایکسل کې موږ جوړو پاک کې د ډیټ اینڈ ټایم پته ډایرکټ نه لګي ته هغه فنکشن باندې څه کې لګي ټایم ویلیو یو ټایم ته ورکړي چې دې ویلیو مخکې غونې ما ته وښیم ټایم ویلیو ټي ورته ورکړه ډبل ټي ټایم ویلیو خپل راځي دلته کوټیشن ورکوم ورته چې 12 کاما شل کاما او 12 ما ته دې ټایم ویلیو وښیم کاما نه ها څه کاما دې اصل کې ما کوټیشن ټایم ویلیو بس همداسې د ټایم هم موږ د څه کوي ویلیو موږ ته ښایي کوډ یې ښایي خلاص صحیح خاص نشته دی کې ټایم ویلیو ټایم صحیح ورته ولیکئ ما ټایم ویلیو ورته وښایي اور بس یې موږ سره ډیز 360 چې دا ډېر مهم فنکشن دا اوس دومره هغه نه دي موږ سره استعمال نه لري دا مهم فنکشن د موږ سره ډیز 360 ګورئ چې کلم تاسو فار ایگزامپل آی ډي شو ما سره او نیم شو او دا ما سره څه شو سیلری شو او د چې د سٹارټ ډیټ ز د ورکوم او د اینډ ډیټ ورکوم زه صحیح شو لکه سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ د دې مطلب اصل کې څه دی آی ډي نمبر 1 آی ډي نمبر 3 او 4 څومره چی کنه فار ایگزامپل احمد ز ایگزامپل کې ورکوم داغه سیلری نه سودا د چې راغله سٹارټ ډیټ دا دی صحیح شو سٹارټ ډیټ دا یا ډیټ اف برث چې کله په دې تاریخ شوی او په دې باندې شهید شوی دی صحیح ده دا مطلب دو تاریخ دي چې تاسو رقم ایگزامپل دی اخلي خدا ز 2015 کوم 15 یا په دې تاریخ دا راغلی دی هایر شوی په دې فایر شوی دی مطلب ټول ډیفرنس د دو ډیټونو ترمنځ څه کوم پیدا کوم ډیټ ډیفرنس ایکول ورکوم فار ایگزامپل ډیز 360 ګورئ سٹارټ ډیټ اینډ ډیټ دا میتھډ دی سٹارټ ډیټ کاما اینډ ډیټ انټر کلاس دا ډریګ کلاندې ډراپ وکړه نو ډیټ ډیفرنس صحیح شو اوس ګورئ ښه یو کس چې مطلب په دې تاریخ باندې پیدا شي او په دې باندې شهید شي نو د څومره عمر شو دنیا کې
360 ډیز دي ورځې او یو کال ډیز. اوس دا ایر څنګه پیدا کوم کال څنګه پیدا کوو دې ته موږ ایر څنګه پیدا کوو ها زه غواړم ایر پیدا کړم ایکول دا ډیوایډ بای 12 انټر کومه څومره 30 صحیح شو دا خو بیا راغی دا 360 چې دی په یو کال کې څو ورځې 360 یو کال 360 یو کال دا څومره شو یو کال دا یو کال شو بالکل یې رمدا شو موږ سره صحیح ده دا 1 ایئر شو دا موږ سره څه شو 1 ایئر شو نو لہذا دا موږ سره څه شو 1 ایئر شو او دا په 1 ایئر کې خپل اتوماتیکلی ضرب کې 2 ایئر راځي ک 3 راځي ک 4 راځي څومره چې راځي ته کوي شي بیا په دې کې چې موږ سره په د دې پر ډے سیلری چې موږ معلومو هغه په دې باندې موږ څه کولای شو معلومولای شو کې دې چې د ورځې فار ایگزامپل 360 ورځې د کار کې ما سره کنه او 900 سیلری ده زه فار ایگزامپل لازم ایکول دا 900 نه ده دا څه کوم دا تقسیموم اول په څو باندې یا زه په 150 باندې تقسیموم څو باندې 150 باندې په د ورځې څو راځي ها د ورځې 150 راځي صحیح شو دا د دې پر ډے شو د ورځې کنه که بیا زه امدا دا ضرب کوم اوس معلومه په څو کې په 150 کې انټر کوم 900 بالکل صحیح ده اوس زه د دې 360 ورځې ایکول امدا پر ډے دا ضربوم په څو کې په 360 کې انټر کوم د ورځې سیلری به د څومره شي دومره بشي دا ایرلی کنه کلنۍ تنخواه د څومره ده د دومره ده دا په یو ایر کې په یو کال کې د تنخواه دومره ده نو دا ټول به اتوماتیکلی وځي تاسو لکه دا ډریک کې لاندې پر ډے د هر چا څه کوي ډریک کوي اتوماتیکلی وسی کیږي درته وځي نو دا ډیز 360 مهمه فنکشن ده دا بس کې تاسو بدرین ټایم کې اوله فنکشن دا راځي مهمه ده صحیح ده نور موږ سره شته لکه ناو د ټوډے دا فار ایگزامپل ایکول ناو بریکٹ کلاس بگن بن سکی کی ماته هم ډیټ هي هم ټایم راته خي هم ډیټ خي هم شیر راته خي هم ټایم راته خي نو دا کوم فنکشن ده نو فنکشن ده او کو ایکول ټوډے زو ته ولیکم او بریکٹ کلاس بریکٹ دی کې بس صرف ډیټ ماته خي ایکول ټوډے فنکشن ناو ډیټ ان ټایم ماته خي او ټوډے ماته سکی صرف د کنټرول سیمیکالن باندې کار کوي چې موږ صرف ډیټ خي سره ته خي ډیټ راته خي اور پسې موږ سره په دې کې بل فنکشن د چې ما دلته تیار کړی دا غوډو شاګردانو ته موږ سره چې دا د ای ډیټ فنکشن دا کوم دا ای ډیټ فنکشن دا ای ډیټ مطلب دا را چې ته غواړې موږ سره یو ډیټ دی فار ایگزامپل موږ سره سٹارټ ډیټ دا ډیټ دی ما سره زه غواړم چې دې تاریخ ته 2 میاشتې څه کومه اضافه کومه زه مثال په 2 میاشتو در کوم ښه څه کوی شي څه وکړي زیاتې کوي نو فی الحال موږ منث فار ایگزامپل زه راځم او ایکول ورته ورکوم لکه ګورې سٹارټ ډیټ شو ما سره او دلته څه شو ما سره منث او دلته څه ورکوم result control semicolon دا موږ سره start date شو month for example ورکوم چې څومره 12 equal e date bracket خلاص کړه او اول دا سلیک بیا کاما ورکا بیا دا j سو دی دا نه بس راغی خلاص ما دوړه سلیک کړه دا زب اول دا کاما کوم به دا سلیک کوم کې بلندونه کې انټر اتوماتیک ډیر راځي د ریزلټ نو زب دا څه کوم یو کوم چې یو میکړه په دې بازار شمه شارټ ډیټ به سلیک کوم ولی د ولی انټر کړه د ډیټ کې څه مسله ده کلیر آل equal e date bracket class का
اول دا سلیکٹ کا کاما دا سلیکٹ کا انٹر کا اور راشه اوس شارٹ ډیټ کې خلاص صحیح شو ما اول منث سلیکټ کړو منث ما سلیکټ کوي سی اول به یار سلیکټ کړي ډیټ سوري نو ګوره ښا اوس دا مسره څو میاشته څلورم ده که نه او چې کله یو میاشت اضافه شي څو میاشت کېږي او چې کله څلورم څلور سره اضافه شي څوم به شي ښه که زه فار ایگزامپل څلورمه ده که نه دې سره چې څلور مې اډ کړي اته شو فار ایگزامپل شپږ اډ کوم ورسره څو شو فار ایگزامپل اته اډ کوم ورسره څو شو فار ایگزامپل لس اډ کوم ورسره څو شو 19 2019 ته نو تاسو یو کاس وی که نه دې تاریخ ته تاسو ما په ډیټ کیلکولیټ درته ویلي کیلکولیشن کې که نه چې دې تاریخ ته ته لس میاشتې اضافه کړه څه کا اضافه کړه که زه فار ایگزامپل ماینس 10 ورته ورکړم بیا څه کېږي ماینس 10 کېږي پوه شئ که نه که ماینس 10 ورته ورکړي اټومیټیکلی به که تاسو غواړئ یو تاریخ نه څه ورکړئ تاریخ ته چې اضافه کوي میاشتې اضافه کوي اډ کوي ورته تاسو به سمپل وی او که تاسو ماینس کوئ مطلب هغه به څه کېږي ورنه منفي کېږي دا سره اټومیټیک ګوره اوس دا تاریخ دا تاریخ یو دی که نه که تاسو دې تاریخ ته 2 کاله اضافه کوئ څه رقم به کوئ بالکل تاسو به سریع شو ته ولیکئ که نه اټومیټیک به اضافه شي او که تاسو د دې تاریخ نه د دې نه 3 کاله ماینس کوئ او څه لیکئ ورته 2 کاله ماینس کوئ ماینس 24 دا ډیټ به څه کېږي اټومیټیکلی به ولې نه راځي ګوره دا اصل کې مونږ منث دی دلته دا منث دی دا فنکشن د منث فنکشن ته تاسو ته ګوره تاسو ته په اول ما هغه کیل کې خبره وکړه تاسو ته ما اول په کیل کې چې خبره وکړه په کیلکولیټر کې که نه نو دې کې چې دی کیلکولیټر کې مهم پوینټ همدا و چې ما ورته اشاره کوله ډیټ کیلکولیشن کې چې تاسو کولی شئ دلته څه کوئ اډ کوئ بیا دلته ډیز هم ورکړه صحیح ده که نه سمپل طریقه مې اول نه درته وښودل تاسو ذهنونه مې پرې خلاص کړو که ورځ ورکوئ که کال ورکوئ که میاشت ورکوئ که ټول یو ځای ورکوئ که بیل بیل ورکوئ ورته ورکوئ څه مسله نشته صحیح ده که نه بل موږ سره په دې کې نیټورک ډیز دي شی دی موږ سره نیټورک ډیز مطلب دا دی چې موږ ته ښیي چې د دوړ تاریخونو ترمنځ ورک ډیز موږ ته ښیي شفټ F3 W week work day نیټورک ډیز چې دی موږ ته صرف ښیي چې دوه تاریخونه 3 تاریخونه یې که نه د هغې ترمنځ چې دی اوس مثال فار ایگزامپل موږ سره یو تاریخ دا دی 4/19/2012 صحیح شو دا کوم تاریخ دی موږ سره دویم نمبر 2014 شو صحیح شو په دې کې په څو تاریخونو کې 15 تاریخه 3 تاریخه 4 تاریخه څومره چې وي د هغې ترمنځ چې هغه ورځې څومره دي هغه موږ ته څه کوي دلته یې ښیي equal network days تاسو به دا هم سلیکټ کړئ دا هم سلیکټ ګوره که زه 2 سلیکټ کړم فار ایگزامپل equal ورکوم چې network days صحیح شو network days ما دا تاریخ سلیکټ کړ کاما او دا مې سلیکټ کړ بس انټر مې ما دا څه وایي 1/4 زه به دا 15 کما چې هلته معلومات وشي صحیح ده او دا به څه کما 19/44 دا به هم 0/0/01 کما صحیح ده اوس صحیح معلومات کېږي 0/1 او 0/1 اور پسې 0/1 او بیا 0/1 دینه به تاسو ته هالیډے وباسي هالیډے سټرډے او سنډے صحیح شو د خالی او یک شنبه ورځ به څه ځکه امریکا ځان لپاره دا فنکشن جوړ کړي که نه د خالی او د یک شنبه به وباسي
کال کې موږ سره څو ورځې دي 300 دي نو افرین 380 ورځې دي موږ سره کال ته موږ ته رزلټ راغی کنه نو چې 380 ورځې دي موږ سره نو دا غي نشي دا په یو کال کې تو باسي تاسو څه پات کیږي 280 پات کیږي څومره پات کیږي 280 تاسو د کار ورځې دي نو تاسو بیا 200 صرف په ساترډے او په سنډے پیسې نه ورکوي تاسو به دا بیا څه کوي دا به ضرب کوي بس هم دومره ان شاء الله بس دي صحیح ده ټول د ډیټ اینڈ ټایم نه بحث کوي صرف په دې کې موږ سره چې مهم دا ډیز فنکشن دا ډیز 360 دا مهم فنکشن دا موږ استعمالو په ډیټ اینڈ ټایم فنکشن کې کنه ټول موږ دا فنکشن دا ډیټ اینڈ ټایم دومره نه استعمالو بس فنکشن د لپاره هیلپ مهم شی دی چې تاسو هیلپ